چې کوم مشکل درته پیش کیږي، مشکل راځي، هر یو مشکل تاسو ته راځي، که د دنیا مشکل یم، که په بدن کې مرض یم، که فقر یم، که اولاد کې نقصان ویم، که ستا په بدن کې نقصان ویم، دا دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد کوي څوک چې صلی وایي الله به د تمام تکلیفونه لرې کړي. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. دا ځان سره وایي، کمال دی پکې. ما پې ازمیخ کړی دی، تاسو ته خبره کوم، دا وایي تمام تکلیفونه به دې الله لرې کوي، مشکلات به دې الله اسانوي، او تعالی به الله تعالی تقصیرات به درته معاف کوي، او طاقت به درله درکوي د نیکۍ، او د تیرونه به دې راوباسي، د تیرونه به دې راوباسي، او داسې رڼا به درله درکوي د خپل معرفت، د خپل قربت، د جنت. په قبر کې به دې رڼایي، په زړه کې به دې رڼایي، په رڼا باندې به جنت ته روانې. او دا ځان سره دا دعا وایي، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. دا ځان سره ډېره زیاته وایي. حدیث شریف کې راځي چې څوک دا ډېره وایي د باندې کوم مرض دی الله به هغه مرض درکړي. رسول پاک وایي دې کې د اویاو بیمارو علاج دی. بل حدیث کې راځي د سلو بیمارو علاج دی. او دویم دا یونس علیه السلام د کب په ګیډه کې ووی، الله تعالی قرآن شریف کې موږ ته ارشاد کوي مؤمنان خوشحالۍ کنه، وکذلک ننجی المؤمنین. دارنګ نجات ورکو مؤمنانو لا په لستو د دې دعا سره. څوک چې دا دعا لولي الله بدله نجات ورکوي په لستو د دې دعا. چې کوم قسم مرض دی تاسو ازمیخ وکئ، شروع کئ دا وایئ وایئ وایئ، الله تعالی به نجات دی. ډېر مفسرین وایي دا اسم عظم دی، دا اسم عظم دی. مفسرین وایي خلک د هر چا یو رایي طبیعتي موږ ټیکې دی ویلي دي، دې کې ولې دا دومره لوی اجر دی؟ لا اله لا اله لا اله، نشته د اله لایق د عبادت، نشته د اله چې طاقت درکې توفیق درکې. لا اله الا انت، مگر ته نشته د جمعات ته راوستون کې یو کس الا انت، مگر الله ته مې راولي جمعات ته. لا اله الا انت، نشته د اله چې طاقت راکې توفیق راکې کیمې نه ذایق الا انت، مگر ته. مدې کې د الله تعالی تحلیل راغی. او بل سبحانك، پاکی د تعالی را، تنزیحا لك عن الشریک، پاک ته د شریک نه، منزه پاک د شریک نه. تحلیل شو لا اله کې، سبحانك تسبیح شو، او انی كنت من الظالمین اقرار شو. دا پکې اقرار شو. نو درې څیزونه یو ځای شو، تحلیل، تسبیح او اقرار. نو الله په اقرار ډېر خوشحالېږي چې انسان ورته اقرار کوي چې الله ما ډېر ظلم کړی، ربي انی ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي لا يغفر الذنوب الا انت. دې چې دا وایي الله په دې ډېر خوشحالېږي. ورونو تاسو ته خبره